مشتاق صاحب سوال دا پیدا کېږي اوس خو لکه تاسو متحده مجلس عمل هم جوړ کړو مولانا صاحب هم دغه دي دا خو ټیک ده دوی خو مونږه بعضې خلک دبي الفاظ سره وایي چې راګنې دا د دوی د دوو نیشنلسټ پولیټیکل پارټو ترمنځ ده دوی هم د پښتنو کلیم کوي یو بل عوامي سماټي هغوی هم د پښتنو د سیاست کلیم کوي دا خو د دوی منځ یو پرسنل غونډه کې شی دی یو نه غواړي چې د بل کور ته غټ شي بل نه ځکه چې دوی د بلوچستان نه راوځي او هغوی د خیبر پښتونخوا نه وځي نو د دواړو منځ کې یو دغه دی دا دی چې مولانا صاحب چې کوم دی د هغه څه دغه دی حالانکې مولانا صاحب ګورې د هغوی پارټي خلک شته دي د هغوی سټیک تاسو ویلی شئ چې د هغوی سټیک هلته شته د قومي اسمبلۍ امیدواران شته ممبران شته د سنټ ممبران شته په تیر وختونو کې په لوی حیثیت سره هلته پاتې شوي دي مدرسې دي غټې غټې پارټۍ شاخونه موجودګي هلته شته ما خو داسې صفا خبره دا ده چې تر اوسه پورې د فاټا مرجر چې کوم مخالف موقف دی په هغې کې مې څه طاقتور دلیل او څه وزندار لاجک دا تر اوسه پورې نه دی موندلی زه خو وایم چې څه ورته اکثریت چونکې اوس دې طرف ته دی موږ ټولې فیصلې په دې پارلیمنټ کې هم په اکثریت باندې کېږي زموږ په پارټو کې هم په اکثریت کېږي زما خیال دا دی چې فاټا یو ولکینو ده یو آتش فشانه او دې لکه موږ فوري طور باندې ریفارمز ونه کړل او قامي بهیر کې مو شامله نه کړه او د قامي بهیر شامل خو یو قدم دی د هغې نه پس په غټ کار شو ویزیبل سټیپ چې ته وایي په نظر راتلونکي اقدامات مو ونه کړه د هغې د تحفظاتو ډیر ډیپ گریونسز دي ګوره ډیر جوور د هغې تحفظات دي او شکایات دي هغه مو ختم نه کړه په دې وجه زه 1000 ارب روپو پیکیج ورته ورکړه ټیک ده دا یو 4-5 کاله په ټایم فریم سره ورکړه خو اعلان ورته وکړه 1000 ارب روپو پیکیج NFC کې ورته 3% حصه ورکړه دغسې څه ورته سیپیک چې کوم فروټ دي ثمرات دي د هغې ورته باقاعده دا تاسو وګورئ د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې یو سړک نشته دا ایجنسی چې یو بل سره ځي نو په سیټل ایریا باندې تیریږي نو یو بل سره خبره کېږي میډیکل کالج نشته یونیورسټي نشته انجینرینګ یونیورسټي نشته د جنکو د زنانه کالجونو هېڅ قسمه نشته اسپتال نشته بیا هم وایي چې ډېر ښه نظام دی موږ په دې وجې دا مطالبه کړې ده چې کم از کم فوري طور خو 30,000 د فاټا نوجوانان دا په لیوي کې برتي کې چې دا غریبانان په کراچۍ کې او په لاهور کې او په سعودي عرب کې او په اماراتو کې دا نوکري نه کوي او بیا دغلته چې کوم منرلز دي یعنی ګیس دی ماربل دی کویله ده زبردست قسم پټرولیم مصنوعات دي د دې دپاره هلته انډسټري ولګوئ چې کوم نیچرل ریسورسز بیسډ انډسټري ده چې د دې فاټا د ځوانانو ته په هغې کې روزګار میلاو شي که چېرې موږ دا کارونه ونه کړل آینده 4-5 کالو کې پولیټیکل ریپرزنټیشن مو ورنه کړ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې او خیبر پښتونخوا اسمبلی اکثریتي قراردادونه په دې حوالې سره متفقه پاس کړي دي خیبر پښتونخوا اسمبلی د دستور مطابق هم یو سټیک هولډر دی بالکل یعنی د کمې دستور کې لیکلي چې د کمې صوبې حدودو کې تبدیلي راځي نو د هغه صوبایي اسمبلی به قرارداد پاس کوي نو صوبایي اسمبلی یو سټیک هولډر دی هغې قرارداد پاس کړی زما په خیال باندې موږ له دا اقدامات کول پکار دي او دغسې په نظر راتلونکي اقداماتو سره د دې سره به ما په خیال دا یو د MMA دور کې هم پاس شي او د هغې نه پس پیپلز پارټۍ دور کې هم د قراردادونه پاس شي په دې موجوده دور کې هم پاس شي په دې موجوده دور کې او متفقه پاس مولانا صاحب ضرور چې کوم دی هغه اپوزیشن لیډر هم دی نو زما په خیال باندې چې په دې کې څه ورته اوس نور تاخیر نه پکار نن چې راکم وزیر اعظم اجلاس دی موږ ته د اطلاعات راغلي چې هغه نن قومي لیډرشپ راوښتی دی پارلیماني لیډرشپ هم راوښتی دی اجلاسونه کافي وشول ډېر طویل عمل د صلاح او د مشورې او د مصلحاتو وشو او اوس عملي اقداماتو وخت دی زه حکومت ته یم چې ډېر ظلم مو وکړه 15 کاله وفاقي حکومت ډېر ناروا مو وکړله فاټا سره دا 15 کاله خو د حکومت ور دي اختیار او دې له منډیټ هم ورکړی خلکو اکثریت هم دي سره سینټ او قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ورسره مرسته هم کوله سیاسي جماعتونه هم ورسره اکثریت سیاسي جماعتونه ورسره مرسته وکوله باوجود چې دې نه دا اختیار دی ورنکړه دا دې نااهلي ده نالایقي ده او ظلم څنګه چې زمونږ towering personalities محمود خان اچکزی صاحب ordinary political worker خو نه دی he is a big leader he is a background صمد خان اچکزی زوی د هغې چې کوم د خپله هسټري مولانا فضل الرحمن صاحب ته ګوره مونږ خو پنجاب یادوو حسن خان زه یو منټ خبره کوم ګوره زمونږ پښتنو سره چې کښېنې که نه نو جي ISI نه غواړي فوج نه غواړي پنجاب نه غواړي نن هم دا اوازونه راځي یو پښتون دا نه وي چې دا دوه پښتانه لیډران یې نه غواړي دې حکومت چې لیجسلیشن کړی دی محمود خان صاحب نه تپوس کړی دی په ډېرو څیزونو کې یا د فضل الرحمن مولانا صاحب نه تپوس کړی دی ډېر داسې څیزونه چې په هغې د مولانا فضل الرحمن صاحب هم ریزرویشن و د محمود خان اچکزی صاحب هم ریزرویشن محمود خان اچکزی صاحب دی بدنامي مولانا فضل الرحمن صاحب دی بدنامي زه وفاقي حکومت ذمہوار ګڼم
خصوصا وزیر اعظم چې تیر نواز شریف هغه ذمہوار ګڼم موجوده وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ذمہوار ګڼم مسلم لیگ پارټي ذمہوار ګڼم محمود خان چکزی یو پارټي را داغه خپل موقف ته هغه ته د بشري حق ته چې هغه خپل خبرو کې مولانا فضل الرحمن صاحب کې خود هغه پوجا باندې دی د مولانا فضل الرحمن صاحب شاته پناوالي محمود خان چکزی صاحب شاته پناوالي او دا ټول اکثریت دي سره د باوجود دي اقدام نه کړي د دې ځای کې ظلم او زیاتې بار وکړي صوبې خدا پوزیشن دی چې د فاټا څنګه چې ماته استوي د باجوړ تر وزیرستان پورې سړک نشته د هغې جغرافیایي کمیونیکیشن نشته اوس دا فیصله وشوله چې یو یونیورسټي جوړو په فاټا کې نو دا وی چې کوم ځای جوړه کړو په دې اتفاق نه راته چې دا کوم ځای هغه عملاً په پېښور کې دا خوروال کې چې دغه چې پېښور کې یعنی څنګه چې ته چیک پوسټ کراس کې نو لومبه چې کوم بلډینګ راځي هغه فاټا یونیورسټي چې په هغې کې 76 طالب علمان دي هغه یو څو ډپارټمنټس دي پکې نو خبره دا ده چې د هغه خو جغرافیه د هغې داسې ده چې هغه به په فرض که جدا صوبه جوړه هم شي نو جغرافیایي طور فیزیبل هم نه ده او ټول انحصار به د هغې په خیبر پښتونخوا